لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زما دې په دې کلمه قسمی او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کړي که زما به د ادنان والا تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په څلور مذهب مسلمان نه زه اوس بادشاه یم اوس بادشاه یم هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی رحمان بابا وایي وای ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې وہ بیڑا دے غر کا شد اقتدار پہ خوند گردی سر خورے لگیا ہے تو چہرہ گڑائی غم دسی موزر خورے زدے ہرہ گڑائی وینم چخپل سر خورے عقوبت بدی او خند سینی وزی پدے ٹکی پوش ہوئی تو چہرہ گڑائی غم دسی موزر خورے زدی هره ګړی وینم چې خپل سر خورې که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا رحمان ستا پا غم شریک دے کا باور کڑے کپ قدر پا قیمت برل اسمانے خود بھی نمکڑ دا خاورو بندیوانے میں ویلیو کا نہیں ویلیو میں خود چیلے کئی میں دا چیلے بچے ہم قتلے دی قتل هم ده که نزبانی مرگ شه نه که پا قدر پا قیمت برلی اسمانی خود بینی مکڑا دا خاورو بندیوانی بیچارا عاجز ور بشی تور تملا کرستم غندی دا دهر پالوانی کم زمان با مزغه مات ریز مریض پریوزه سو بسور پا اس دا عمر تیز روانی دا اجل پا نقارو بد تاراج کا کد درستی دنیا راج کا وی سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی خلیوی پا سنادر اب گویانی داد خام اندیخنا دا کم دلیلا چه ازغی کری پتا ما دا ریحانی قافلی چه دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بمل دا کم کاروانی قیامت کے بعد دو ڈلی جوڑی یو خی طرف تا یو گس طرف تا خی طرف تا با دا جنتیانو ڈلی او گس طرف تا دا جہنمیانو ڈلی بی نافذ الپوری وئی چی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی چی اجتناب دا غیر و چارو نپجوندو نکڑے سفر دی گران دے دا خطر پلار بپندو نکڑے پجوند کے داران توب نا دے توبہ کری نہیں پجوند دے چې دا ارڑے گڑے سنبال کری نہیں دا مرگ نرستو واللہ چاہیو کے بیانی کی لائے عذاب چه پا پاکستان بلازلی گی آبا دا خزو دا وجہ نازلی تباہ کی گئی لگ چه پا خیٹا موڑ دے خزہ بربندہ کر
پخوا به ګیر خریلو په دې موټر سایکل ښځې ګرځولي، اوس ګیرې والی په ما چې هلته تېرېږي نو موټر سایکل روکي ښځې ته ما هم ښیي چې دا دی ستاسو دشمن. نو یو ته چې زه وښودم نو هغه ورته ورکړي ګیرو والی. نو دا ګیرې چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي. یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ هغې ورته ویل ما ته پته نشته. ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده، او که ایمان یې تېر نه کو ستا دا د سپي لکۍ تې ښه ده. نو چې بربنډه ښځه یې په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دې ګیرې نه د سپي لکۍ ښه ده که نه ده؟ دا چې دې ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې، او ما اوس کمزوری هم شم ګرځېدی نه شم، دې ګیرې نه مې نیولی. ورته یم څنګه چل دی؟ او دا ښځه یې راته ولاړی. دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې، سفر دې ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې. په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشې، په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نشې، سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې. حلال حلال ګڼه حرامونه پرهیز که مدام، لکه د اوښ په شان په دواړو جام نوش خوندو نه کړې. ته به په ورځې د قیامت کې به حیران ولاړې، په هغه ورځ کې به په دې ژبه چلندو نه کړې. حافظه نور په اوسنو یارانو منازېږه، په خوله غلیم ته چې خوږه پیاله د قندو نه کړې. څه به کوئ؟ انجام به م څه